چې د ټولو نه لوی اعتراض د کافرانو ډومبنې دا و چې نبی علیه السلام ته به یې وي چې ته لا څنګه پیغمبر یې چې تا خو چې کوم دی بچي دي واړه دي کېږي او ستا بیبي ده او کله به وي یاکل الطعام ته خو خوراک کوي ویمشي فی الاسواق ته خو په بازارونو کې ګرځي. نو الله جل شانه د هغې جواب کړی دی چې ولې دا پیغمبر به خوراک نه کوي دی به څکاک نه کوي دی به بچیان نه راوړي. د دې نه مخکې هم څو ایاتونو کې دي وي پته چې ته چې کوم دی د پیغمبرۍ دعوه کوي نو تا باندې فرشته ولې نه نازلېږي ستا په ځای باندې فرشته ولې نه راتلله. نو د هغې الله تعالی جوابونه کړي دي. د هغې الله جل شانه جواب کړی دی چې د فرشتې نه نفع حاصلول دا د انسانانو دپاره ګرانه دي ځکه چې دي وي چې ستا په ځای فرشته راغلی وي دا به ډېره ښه وه موږ ته پته لګېده چې ته پیغمبر یې. نو وي د دې الله تعالی جواب کړی دی چې که چېرې الله فرشته رالیږلې وي نو دا فرشته به یا په خپل اصلي شکل کې رالیږله یا به په انساني شکل کې رالیږله. نو که په اصلي شکل کې دا فرشته راغلی وي نو دا په اصلي شکل کې د فرشتې شکل لیدل برداشت کول دا د انسان په بس کې نه دي. یعنی انسان د فرشتې اصلي شکل دا برداشت کولی نشي نو نفع به د فرشتې نه څه حاصله کړي چې فرشتې ته انسان وګوري دی بېهوشه کېږي دی برداشت نشي کولی د فرشتې د اصلي شکل لیدلو. او دویم دا چې یا به دا فرشته په انساني شکل کې راتلله نو که په انساني شکل کې دا فرشته راتله بیا به هم د دې کافرانو د مشرکانو اعتراض باقي و دی به بیا وي چې دا هم انسان دی چې انساني شکل کې خو انسان و که نه. نو د انسان دپاره د انسان نه نفع حاصلول دا آسان دي دې ته فایده حاصلولی شي خو انسان د فرشتې نه پیدا نشي حاصلولی. بیا انسان د پیري نه پیدا هم نشي حاصلولی پیري د انسان نه پیدا حاصلولی شي. د دې وجې نه الله جل شانه پیغمبران ټول په انسانانو کې رالیږلي په پیریانو کې څوک پیغمبرو نه دی رالیږلی. نو دلته کې الله جل شانه د دې جواب کوي چې ولقد ارسلنا رسلا په تحقیق سره مونږ لیږلي وو پیغمبران من قبلک ستانه مخکې. نو ستانه مخکې چې کوم پیغمبران د دې ډومبنې اعتراض دا و چې ته خو په بازارونو کې ګرځې تا سره د دنیا ضروریات تړلي شوي دي ستا بیبي ده ستا بچیان دي دا له څنګه پیغمبر یې. نو الله د هغې جواب وکړو چې مخکې کوم پیغمبران مونږ رالیږل دي هغې نه هم الله تعالی وایي د هغې دپاره هم بچیان وو د هغې دپاره هم بیبي وه. دویم اعتراض د دې دا و چې نبی علیه السلام ته ته دا معجزه ولې په تا نه نازلېږي ته دا معجزه ولې مونږ ته نه ظاهره. نو معجزې خو د نبی علیه السلام نه بې شمېره ظاهري شوي دي خو دوی چې کومه معجزه غوښته نو دوی د خپل خواهش مطابق معجزه غوښتله. نو د هغې الله جواب وکړو دې آیات کې چې دا معجزه دا فعل د الله تعالی دی چې کله الله وغواړي معجزه به ظاهره شي چې کله الله نه غواړي معجزه نه ظاهرېږي د پیغمبر کار نه دی معجزه ظاهرول. څومره انبیا علیهم السلام چې الله تعالی را لیږلي دي د ټولو بیبیانې وې او د ټولو بچیانو دا وو سوا د حضرت یحیی علیه السلام نه او د حضرت عیسی علیه السلام نه چې دې دواړو بیبیانې نه دي کړې. عیسی علیه السلام چې کله وروستو دنیا ته راکوز شي نو بیا به چې کوم دی بیبي به ښځه به هم کېږي د هغې نه وروستو یې بچیان هم کېږي. او یحیی علیه السلام بیبي نه ده کړې واده نه دی کړی هغه له به الله تعالی جنت کې حورې ورکوي. خو عیسی علیه السلام د بیبي نه ده کړی او بچیان یې نه دي شوي چې بیبي نه ده نو بچیان یې نشته دی نو دی به آخره زمانه کې راکوزېږي بیا به واده کېږي بیا به بچیان کېږي هغې نه وروسته به وفات کېږي. نور څومره انبیا علیهم السلام چې الله تعالی را لیږلي دي نو ټولو بیبیانې وې د ټولو بچیانو وو. نو نبي علیه السلام ته وایي چې ستا دا څه نوی کار نه دی چې ستا بیبي ده د نورو پیغمبرانو هم بیبیانې وي ستا بچیان دي نورو پیغمبرانو هم بچیانو. نو دا څه نوې خبره نه ده.